أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. سورة الأنعام 96 نمبر آیت. فالق الإصباح رایستون کې د سبا دی، د شپې نه سبا راوباسي، ورځ ترې راوباسي. وجعل الليل سکنا او ګرځولي د شپه د پاره د آرام کولو. دا 96 نمبر آیات چې دی نو دا هم دلایل عقلیه دي په توحید د الله تعالی باندې، او هغه دلایل مخکې د ځمکې دلایل تیر شو چې په هغې کې د ځمکې باسو. اوس د هغه دلایل چې کوم تعلق د اسمان سره د اسمان کې چې کوم حالات دي نو دا هم الله تعالی راولي، په دې باندې د هېچا لاس هم نه رسېږي. او په هغې کې یو سبا رایستل د سبا تعلق هم د اسمان سره د تعلق نور سره دی. نو رایستون کې د سبا د شپې نه وجعل الليل او ګرځولي د شپه سکنن سبب د آرام، چې په شپې په ټیم کې به ټولو خلکو باندې قدرتي طور باندې خوب غالب کېږي، آرام کوي او د ورځې بیا خپل کارونه کوي. والشمس والقمر نور او سپوږمۍ حسبانا د پاره د حساب کولو. نور باندې ځان له حساب کېږي، هغې ته شمسي حساب وایي، او سپوږمۍ باندې چې کوم حساب دی هغې ته قمري حساب وایي. په دې ځای کې صرف دا دو فایدې ذکر شوې چې د حساب یو فایدې د حساب کتاب دی د سپوږمۍ او د نور. د دې نه علاوه د دې نور ډېرې فایدې شته. فصلونو د پخېدلو سره تعلق دی، انساني جسم ته نور انتهایی ضرورت دی، او دغه شان دی بې حسابه فایدې نورې شته، خو غټې فایدې چې کوم دغلته ذکر شوي نو هغه دا چې حساب کتاب. ځکه د مکې مشرکان په دې خبره منله چې د حساب کتاب تعلق د سپوږمۍ د نور سره دی. ذلک تقدیر العزیز العلیم، دا اندازه د غالب او پوهه ذات، یعنی سپوږمۍ او نور را پیدا کول او د دې نه بیا د حساب کتاب فایده اخیستل چې د کلونو او د میاشتو او د ورځو او د غنټو او د سکندونو حساب د دې نه جوړیږي، او بیا دومره زرګونه کالونه تېرېدل او په سپوږمۍ په نور په دې ترتیب کې هېڅ تغییر نه راځي، نه ورته پرزې بدلول غواړي، نه پکې نه په رفتار کې سستي شته دی، نه پکې څه کوتاهي راځي، نه په ځای باندې ودرېږي. نو دا اندازه را داسې ذات نه چې هغه غالب او پوهه ذات دی. وهو الذي الله هغه ذات دی جعل لكم النجوم چې ګرځولي دي ستاسو دپاره ستوري لتهتدوا دې دپاره تاسو لارې معلومې کوي بها په دې سره فی ظلمات البر والبحر په تیارو د وچې او د تیارو د سمندر کې. دا دویم دلیل عقلي دی په توحید د الله تعالی باندې چې په اسمانونو کې ستاسو دپاره ستوري پیدا کړي دي، او دغه ستورو د نورو فایدو سره سره یو فایده دا ده لتهتدوا بها چې تاسو لاره معلومه کړي په دې سره. عام طور مسافر مخکې هم داسې کوله، اوس هم داسې کوي چې دې ستورو نه طرفونه معلوموي، شمال جنوب مشرق مغرب ته معلوموي ستورو نه. او دا ضرورت هغه وخت پېښېږي چې کله سړی په سفر باندې په ځنګل کې روان او توره تیاره شي، نو سړی به داسې اندازه لګولی چې زه شمال ته روان یم، جنوب ته روان یم، مشرق ته روان یم، مغرب ته روان یم. نو د چې کوم طرف ته روان د هغې اندازه ورته لګي. دغه شان کله چې په سمندري بیړۍ کې په سمندر کې روان یو توره تیارۍ، نو دغه بیړۍ مالک او د دغې مسافر هغوی ته دا پته لګي چې موږ په کوم طرف باندې روان یم. دا اندازه د ستورو نه معلومېږي، نور په سمندر کې او په تیاره کې بله ذریعه داسې نه وي. اگر چې په دې زمانه کې وسایل شته، په هغه زمانه کې دا سیټیلایټ او دا وسایل په هغه زمانه کې بالکل نه و، همدغه یوه ذریعه وه. الله وایي قد فصلنا الآیات، یقینا موږ تفسیري بیانوو آیاتونه لقوم یعلمون، داسې قوم دپاره چې پوهېږي. آیاتونو نه مراد دغه د توحید دلایل دي، چې توحید دلایل موږ د هغه قوم دپاره بیانوو چې هغې پې پوهېږي بیرته. نو دې کې دې مصري ته اشاره ده چې کوم خلک قرآني دلایلو کې په دې قدرتونو کې سوچ کولی شي او د دې نه الله تعالی وجود او د الله تعالی توحید معلومولی شي، نو دغه خلک پوهه خلک دي، دغه علم لري. کم خلک چې دغه سوچ نه کوي نو هغې مثال دغه خلکو په شان ده چې لا یعلمون پوهېږي نه، او کم خلک نه پوهېږي هغه خلک نه پوهېږي چې یا دی یا بېهوشه یا لیوني یا مړی. نو کم خلک چې دې قدرتونو نه څه فایده نه پورته کوي، سوچ پکې نه کوي، د الله تعالی وحدانیت نه معلوموي،
د الله تعالی په ذات کې پکې سوچ نشي کولای د دې دومره نظارونه. نو د خلکو مثال دا خلکو بشان ته چې یا بیهوش یا مړی یا لیونی، یعنی دې ژوند بې مقصد او بې حقیقت دی. وهو الذي الله غزات انشأكم چې تاسو پیدا کړی من نفس واحده د یو نفس نه. د یو نفس نه مراد آدم علیه السلام د انسانانو بنیاد آغاز د آدم علیه السلام نه وشو د یو نفس. نو دا هم د الله تعالی کامل قدرت ته چې هیڅوک هم پیریان انسانانو کې هیڅوک هم په دې قادر نه دي چې هغه یو کس پیدا کړي او د هغې نه بعد نسل لا خور کړي. دا صرف د الله تعالی نظام وجه داسې کړي ده. نو الله تعالی تاسو پیدا کړی من نفس واحده د یو نفس. فمستقر نو بیا الله مقرر کړی دی مستقر زید آرام د دغه انسان د پاره، ومستودع او زید د سپارلو د دغه انسان. مستقر د استقرار نه دی، قراری ته ویل کېږي، آرام ته ویل کېږي. نو الله تعالی انسانان په اول سر کې د آدم علیه السلام نه راخواره کړي. بیا انسانانو چې کوم پیدایش انداز توالد او تناسل چې کوم انداز د انسانانو د پیدا کېدو دی، نو دغه انسانانو د پیدا کېدو لپاره یو ځای نه هغه د چې مستقر یعنی هغه آرام ځای نه دی، زیات وخت لپاره مقرر دی. او دویم هغه ځای نه دی چې مستودع عارضي ځای نه دی، یعنی د لږ وخت لپاره مقرر دی. نو د انسان د ډېر وخت لپاره مقرر ځای نه او د لږ وخت لپاره مقرر ځای نه، دا ټول الله تعالی ته معلوم دی. اوس دا خو د لفظي معنا شوه چې مستقر معنا ده د ډېر وخت لپاره د پاتې کېدو ځای، او مستودع معنا شوه د لږ وخت لپاره د پاتې کېدو ځای. خو د دې مطلب څه شو؟ نو مطلب کې بیا د مفسرینو اقوال اگر چې مختلف دي. چا داسې ویل چې مستقر نه مراد د مور خېټه ده چې په دې کې انسان ډېره زمانه پاتې کېږي، او مستودع نه مراد د پلار جسم دی چې په دې کې چې کومه ماده د انسان د پیدا کېدو ته هغه لږ وخت لپاره ډېر وخت لپاره نه وي. دا یو قول دی. دویم قول دا چې مستقر نه مراد د دنیا ژوند دی، او مستودع نه مراد قبر دی. چېرته د پاکس باندې ویلي دی چې مستقر چې کوم دی د ډېر وخت لپاره پاتې کېدل دا قبر دی، او مستودع د لږ وخت لپاره پاتې کېدل دا د دنیا ژوند دی. بیا چا پکې داسې ویلي دی چې مستودع دا برزخ ته وایي، مستقر د آخرت ته وایي. تفسیر مظهری په دې باندې بحث کړی دی. هغه انسان چې کله دنیا ته راشي نو د انسان مستقل په سفر کې روان. اول نمبر سفر دا وي چې د پلار په وجود کې دغه ماده موجوده وي، هلته کې د لږ وخت لپاره نو لږ غونته کې سفر شي، نو دا د مستودع مصداق دی. بیا چې د مور خېټې ته دا انسان منتقل شي نو دا هم د لږ وخت لپاره وي، د دویم سفر دی، دا هم ډېر وخت نه دی، لږ وخت دی. بیا دغه انسان چې کله دنیا ته راشي نو دنیا کې هم دا مستقل نه دی، په دنیا کې هم د انسان ژوند ډېر عارضي دی، مستقل نه دی. نو دا هم د مستودع مصداق دی، ځکه بس حالت سفر کې روان دی. بیا د دنیا نه لاړ شي قبر ته، قبر کې هم ډېره زمانه نه دی، یو وخت پورې قیامت پورې صرف وي. نو وایي دغه هم مستودع عارضي ځکه نه شو، د لږ وخت لپاره شو. دغه سفر مخکې روان دی تر دې چې آخرت راورسېږي. نو په آخرت کې د انسان یا جنت ته وغورځېږي یا جهنم ته وغورځېږي. نو دغه جنت یا جهنم د انسان لپاره مستقر شو، دا ځای د آرامګاه شو، مستقل ځای شو، ډېر وخت لپاره شو. او د باقي چې څومره مرحلې په انسان باندې تېرې شوې نو دا د سفر حالاتو دا ټول عارضي ژوند و. نو الله تعالی ته معلوم دی مستقر ځای د آرامګاه د انسان، ځای د مستقل پاتې کېدو د انسان چې هغه جنت یا جهنم دی د تفسیر مظهری د وینا مطابق. او مستودع عارضي ځای ته هم معلوم دی چې هغه د انسان د اوږد سفر دی. په دې باندې تفسیر مظهری بیا د قرآن د یو بل آیات نه دلیل هم نیولی دی چې قرآن کې الله تعالی فرمایي لترکبن طبقا عن طبق، تاسو الله تعالی د یو حال نه بل حال ته اړئ او رسې په سفر باندې روان وي. نو دغه دلیل دی د مستودع چې مستودع هم دقه ته ویل کېږي، او دا معنا زیات مفسرینو غوره کړې ده. الله وی قد فصلنا الآیات، یقینا موږ تفسیر بیانو آیاتونه لقوم یفقهون، د قوم دپاره چې پوهېږي. یعنی موږ د توحید دلایل هغه خلکو دپاره ذکر کوو چې کوم خلک په دې باندې پوهېږي او فایده ترې اخیستلی شي. یفقهون چې پوهېږي په خبره باندې، چې کوم خلک نه پوهېږي نو هغې ته بیانول او نه بیانول د یو شان